बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम دا 10 क्लास बायोलॉजी स्टार्टو زمنګ پهله چپټر دی او په پهله چپټر کې زمنګ سره پهله ټاپک مونږ بیانو ریسپیریشن څه ته وایي ډیفینیشن مونږ لیکلې a process in which organic food is broken down in the cells یو عمل چې پاغه کې نامیاتي خوراک په سیلونو کې دننه ماتيږي with the help of oxygen the oxygen په مدد سره to release energy او بیا دغه خوراک نه چې دغه مات شي دغه نه انرژي ریلیز شي is called respiration دغه ټول پروسس ته respiration ویل کېږي respiration څه ته وایي هغه عمل چې پاغه کې اکسیجن د خوراک سره میلاو شي د خوراک ټول پړوشي او بیا چې کله خوراک مات شي او په خوراک کې کم باندونه چو پاغه کې کم سٹور شو د انرژي چې وا هغه خارج شي دا ټول پروسس ته ویل کېږي دیتا ریسپیریشن چې دی دا ویل کېږي څنګه چې تاسو ته پته را په دنیا کې څومره لیوینګ ثینګز چې دي کو هغه پلانټس دي کو هغه انیملز دي په خپل ژوندۍ کې هغه مختلف اکټیویټیز چې دي هغه سرانجامي د مختلف اکټیویټیز لپاره انرژي چې دا دغه ضرورتي او لیوینګ ثینګز چې دي هغه انرژي د فود نه حاصلې د فود نه انرژي څنګه حاصلېږي نو خوراک چې دی اپلا سیل لیول ته چې دی هغه ورسیږي او بیا په سیلونو کې خوراک چې دی هغه موجودي دغه شان ریسپیریشن پروسس کېږي اکسیجن چې دی هغه جسم ته انټر کېږي او دغه اکسیجن چې دی هغه سیلونو ته ورسیږي په سیلونو کې خوراک موجودي دغه شان اکسیجن چې دی هغه سیلونو ته انټر شي او دغه اکسیجن چې دی هغه د په سیلونو کې موجود کوم خوراک چې دی دغه سره میلاو شي او دغه خوراک چې دی دغه بریک ډاون وشي او بیا په خوراک کې چې کوم انرژي وا هغه ریلیز شي دغه ټول پروسس چې کوم په سیل کې کیږي دغه ته ریسپیریشن عمل چې دی هغه ویل کیږي موږ یو ریاکشن لیکلې C6H12O6 دا زموږ سره کمپلیکس فود دی یعنی دا زموږ سره د ګلوکوز یو مالیکول دی په کمپلیکس فارم کې دی دا شانې د سره اکسیجن چې دی هغه میلاو شو د اکسیجن چې کله د دې کمپلیکس فود سره میلاو شو او د دې سره سره انزایم چې دی هغه په د باندې اکشن وکړو نو دا کمپلیکس فود چې دی دا سمپل فارم ته کنورټ شي د نه څه جوړ شي کاربن ډای اکساید ته جوړ شي واټر ته جوړ شي او دغه شانې ATP پامپ کې انرژي چې د هغه ریلیز شي د پروسس ته ریسپیریشن ویل کېږي یعنی هغه پروسس چې پاغه کې اکسیجن د خوراک سره میلاو شي د کمپلیکس فود سره میلاو شي کمپلیکس فود چې دی هغه بریک ډاون کی او هغه سمپل پامپ ته لاړ شي یعنی کاربن ډای اکساید ته پیدا شي واټر ته پیدا شي دغه شان انرژي ته ریلیز شي دغه پروسس ته ریسپیریشن ویل کېږي دغه شان زمنګ سره چې په ایروبیک ریسپیریشن کې یو ګلوکوز مالیکول چې دی هغه مکمل بریک ډاون شي نو داغه نه تقریبا 38 ATP انرژي چې دا هغه پیدا کیږي دغه شانې ریسپیریشن پروسس چې دی نو دا ټو ټایپ دی یو ته ویل کېږي ایروبیک ریسپیریشن او دویم چې دی هغه ته ان ایروبیک ریسپیریشن ویل کېږي ایروبیک ریسپیریشن څه ته وایي the respiration which takes place in the presence of oxygen is called aerobic respiration هغه respiration چې په هغه د اکسیجن په موجودګۍ کې کیږي دغه ته aerobic respiration ویل کېږي aerobic respiration occurs in 3 stages aerobic respiration چې دی هغه 3 stages دي نمبر 1 glycolysis نمبر 2 Krebs cycle نمبر 3 electron transport chain دا respiration process چې دی نو د two main types دي یو ته ویل کېږي aerobic respiration او دویم چې دی هغه ته anaerobic respiration ویل کېږي aerobic respiration څه ته وایي هغه respiration چې هغه د اکسیجن په موجودګۍ کې کیږي دغه ته aerobic respiration ویل کېږي یعنی د aerobic respiration لپاره به اکسیجن چې دی دا به لازمي کو اکسیجن نه نو به aerobic respiration چې دی هغه نشي کېدلی دغه شان ایروبیک ریسپیریشن چې دی هغه ډیوایډ شوی دی په 3 سټیجز کې پهله سټیج چې دی ګلایکالیسس دی دویم سټیج چې دی هغه کریبس سایکل دی او دریم کوم سټیج چې دی هغه الکترون ترانسپورت چین دی دغه شان پهله سټیج
چې هغه ته ګلایکالیسس ویل کېږي. ګلایکالیسس چې دی نو دا د سیل په سایټوپلازم کې کېږي او ګلایکالیسس چې دی دته د اکسیجن ضرورت نی. دا یو قسم لا په ایروبیک ریسپیریشن کې یو ان ایروبیک سټیج دی او په دې کې ګلوکوز چې دی یو مالیکول هغه بریک ډاون شي هغه نه 2 پایروک اسید جوړیږي او دغه شانې هغه نه 2 اي ټي پي انرژي چې دا هغه ریلیز کیږي. لکه تاسو ګورئ پهلا کم د ایروبیک ریسپیریشن پهلا سټیج چې دی ګلایکالیسس دی. ګلایکالیسس ته تاسو ګورئ دا ګلایکالیسس عمل چې دی دا د سیل په سایټوپلازم کې کیږي او د دې ګلایکالیسس عمل لپاره د اکسیجن ضرورت نه یعنی وداوت اکسیجن دا پروسس چې دی دا اگر کیږي. په دې کې یو مالیکول د ګلوکوز چې دی هغه بریک ډاون کیږي او دغه شانې دغه نه 2 پایروک اسید جوړیږي او د هغه سره سره کومه انرژي چې پیدا کیږي هغه 2 اي ټي پي ده. دغه شانې دویم کم سټیج چې دی هغه کریبس سایکل دی او دریم کم سټیج چې دی هغه الکترون ترانسپورت چین دی. کریبس سایکل او الکترون ترانسپورت چین چې دی دا د ګلایکالیسس عمل نه مختلفي ځکه چې دا د سیل په مایټوکاندریا کې کیږي او دویم دا چې کریبس سایکل او الکترون ترانسپورت چین چې دی د دې دوانو سټیجز لپاره اکسیجن چې دی دا ولا لازمي یعنی اکسیجن به موجودي نو کریبس سایکل به کیږي الکترون ترانسپورت چین عمل به کیږي کو اکسیجن نی نو بیا کریبس سایکل او الکترون ترانسپورت چین عمل چې دی دا نشي کېدلی. دغه شانې په ګلایکالیسس عمل کې چې کوم 2 پایروک اسید جوړ شي هغه 2 پایروک اسید چې دی هغه په کریبس سایکل کې کریبس سایکل چې دی هغه 2 پایروک اسید نه شروع کیږي او دا کریبس سایکل او الکترون ترانسپورت چین چې دی په دې کې مزید سټیپونه دي. هر یو سټیپ چې دی د هغې دپاره د یو سپیسیفیک انزایم چې دی هغه ضرورتي او دغه شانې 2 پایروک اسید چې دی هغه مختلف شکلونو ته بدلیږي. په اخره کې دا چې کله خوراک مکمل طور پر بریک ډاون شي او سمپل پام ته لاړ شي نو دا خوراک نه څه جوړ شي کاربن ډای اکساید ته جوړ شي دغه شانې واټر ته جوړ شي او دغه شانې اي ټي پي انرژي چې دا هغه ته ریلیز شي. په کریبس سایکل او الکترون ترانسپورت چینج کې ټوټل کم اي ټي پي انرژي چې پیدا کیږي هغه 36 اي ټي پي انرژي چې دا پیدا کیږي. دغه شانې 2 اي ټي پي انرژي چې دا هغه په ګلایکالیسس عمل کې پیدا کیږي. لہذا ایروبیک ریسپیریشن چې په هغې کې خوراک مکمل طور پر خوراک چې دی هغه بریک ډاون شي او سمپل پام ته لاړ شي نو ټوټل انرژي چې دا هغه 36 اي ټي پي او 2 اي ټي پي یعنی 38 اي ټي پي انرژي چې دا هغه ټوټل پیدا کیږي. لکه تاسو په دې ریاکشن کې ګورئ C6H12O6 دا زموږ سره یو ګلوکوز مالیکول دی د سره چې کله اکسیجن میلاو شي او بیا مطلب مختلف سټیپونو کې مختلف انزایم چې دی هغه فنکشن شوږي. په اخره کې چې کله خوراک چې دی د کمپلیکس فود چې دی هغه بالکل سمپل پام ته لاړ شي یعنی کاربن ډای اکساید ته جوړ شي واټر ته جوړ شي انرژي چې دغه ته ریلیز شي نو د انرژي کم مقدار چې دی هغه 38 اي ټي پي انرژي چې دا هغه د یو مالیکول د ګلوکوز نه پیدا کیږي. دغه شانې زموږ سره د ریسپیریشن دویم کم ټایپ چې دی هغه ان ایروبیک ریسپیریشن دی. ان ایروبیک ریسپیریشن څه ته وایي؟ ان ایروبیک ریسپیریشن هغه ریسپیریشن چې د هغې لپاره د اکسیجن ضرورت نی یعنی د اکسیجن په غیر موجودګۍ کې کیږي دغه ته ان ایروبیک ریسپیریشن ویل کیږي. ان ایروبیک ریسپیریشن چې دی دې ته دویم نوم فرمنټیشن هم ویل کیږي. دا په ایست کې کیږي دغه شانې په بیکټیریا کې کیږي. د هغې نه هټ کر د انسان په مسلز کې هم کیږي کله چې انسان ته پوره اکسیجن نه میلاویږي او دغه شانې د انرژي ضرورت یې وته نو بیا د انسان په مسلز کې ان ایروبیک ریسپیریشن چې دی هغه کیږي او د خوراک نه د ان ایروبیک په ذریعه ریسپیریشن په ذریعه باندې انرژي چې دا هغه اخیستل کیږي. ان ایروبیک ریسپیریشن څه ته وایي؟ The respiration which takes place in the absence of oxygen is called anaerobic respiration. Respiration چې هغه د اکسیجن په غیر موجودګۍ کې واقع کیږي دغه ته anaerobic respiration ویل کیږي. also called fermentation. دته فرمنټیشن هم ویل کیږي او دا په چا کې کیږي؟ په ایست کې کیږي بیکټیریا کې کیږي او څنګه چې ما ویل چې دا په د انسان په مسلز کې کیږي. دغه شانې ان ایروبیک ریسپیریشن چې دی دا په پلانټس کې کیږي او د پلانټس نه هټ کر دا په انیملز کې کیږي.
په پلانټس کې چې کله ان ایروبیک ریسپیریشن کیږي نو په پلانټس کې ایتایل الکوهول جوړیږي کاربن ډای اکساید جوړیږي او دغه شانې 2 ATP انرژي چې دا ریلیز کیږي خو چې کله دا په انیملز کې ان ایروبیک ریسپیریشن پروسس کیږي نو بیا په لیوینګ ارګانیزم یعنی په انیملز کې لیکټیک اسید جوړیږي او دغه شانې 2 ATP انرژي چې دا هغه ریلیز کیږي او پیدا کیږي لکه تاسو ګورئ الکوهول فرمنټیشن ان پلانټس په پلانټس کې چې کله کیږي نو 1 ګلوکوز چې دی مالیکول هغه د مختلفو سټیپونو نه تیریږي مختلف انزایم چې دی هغه په خپل فنکشن پلی کوي او دغه شانې په مختلفو سټیجونو کې د مختلف انزایم ضرورت دي دغه شانې دا ګلوکوز چې کله بریک ډاون کیږي نو دا پیله کنورټ شي 2 فایروک اسید ته جوړ شي دغه شانې بیا مزید چې دا سمپل پام ته ځي نو دغه 2 فایروک اسید نه ایتایل الکوهول جوړ شي دغه سره کاربن ډای اکساید جوړ شي او انرژي چې کوم پیدا کیږي نو هغه 2 ATP انرژي پیدا شي دغه شانې لیکټیک اسید فرمنټیشن ان انیملز په انیملز چې کله ان ایروبیک ریسپیریشن کیږي نو په دې کې یو ګلوکوز مالیکول دی په هغه مختلف سټیجونو نه تیریږي سټیجز نه دغه شانې انزایم په هر یو سټیپ باندې خپل فنکشن چې دی هغه پلی کوي د کوم پیلا 2 فایروک اسید چې دی هغه جوړ شي به دغه 2 فایروک اسید چې دی دغه نه لیکټیک اسید جوړ شي او پلس انرژي ریلیز شي د انرژي اماونت چې دی هغه 2 ATP انرژي چې دا هغه ریلیز شي دغه شانې په دې ټول کوم لیکچر چې موږ ورکو د دې خلاصه داره چې ریسپیریشن څه ته وایي نو ښکاره خبره ده چې په سیلونو کې دننه خوراک موجودي او دغه شانې ریسپیریشن پروسس کې اکسیجن چې دی هغه هم سیلونو ته ورځي کله یعنی هغه پروسس چې کله اکسیجن د خوراک سره میلاو شي د خوراک ټول پوړ وشي خوراک مات شي او په خوراک په باندونو کې چې کومه سټور شو د انرژي د هغه ریلیز شي دغه پروسس ته ریسپیریشن ویل کېږي دغه شانې ریسپیریشن چې دی دوه مین ټایپس دي یو ته ایروبیک ریسپیریشن ویل کېږي دویم چې دی هغه ته ان ایروبیک ریسپیریشن ویل کېږي ایروبیک ریسپیریشن هغه عمل دی چې هغه ټیکس پلیس کېږي به خو د اکسیجن به ورته ضرورت یعنی د اکسیجن په موجودګۍ کې چې کوم ریسپیریشن پروسس کېږي دغه ته ایروبیک ریسپیریشن ویل کېږي دغه شانې دغه 3 سټیجز دي ګلایکولیسس دی دغه شانې کریب سایکل دی الکترون ترانسپورت چینج دی او دغه شانې دویم کم ټایپ چې دی هغه ان ایروبیک ریسپیریشن دی نو ان ایروبیک ریسپیریشن هغه ریسپیریشن چې هغه د اکسیجن په غیر موجودګۍ کې کیږي هغه ته ان ایروبیک ریسپیریشن ویل کېږي په ایست کې کیږي بیکټیریا کې کیږي دغه شانې د انسان په مسس کې کیږي دغه شانې ان ایروبیک ریسپیریشن چې کله په پلانټس کې کیږي نو ایتایل الکوهول کاربن ډای اکساید او دغه سره 2 ATP انرژي چې دغه پیدا کیږي دغه شانې چې کله په انیملز کې کیږي نو بیا به لیکټیک اسید چې دغه به تیاریږي او دغه سره 2 ATP انرژي چې دا هغه به د خوراک نشي دی هغه ریلیز کیږي دغه زموږ سره ټوټل ټاپک چې هغه موږ ایکسپلین کوو والسلام